بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم درود شريف هو يا الله محترمو أول خو أطول دي الله رب العالمين جل جلاله دیر شکر ادا کړي الحمد لله موږ الله رب العالمین د دې میاشتې ته ورسول نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم به چې کله رجب اربان دې شو رجب میاشتې وکتله بیا به الله له دعاګانې غوښتلې چې یا رب العالمین ما د رمضان میاشتې ته ورسوه نو دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوله د دې وجه څه وه مقصد دا و چې د دومره نږدې راغلی لکه صاحب مکې مکرمې ته نږدې ورسېږي اوس چې خدای اوس مې ورسوي اول نه دومره دلته روان یو هغې کې ځکه د یخچالونو چې راپسې زوري وبرس نه برس چې کله نږدې راشي چې خدای اوس خیر وکړي چې اوس مې ورسوي اوس خو نږدې راغلی نو رجب میاشت درې میاشتې پاتې وي رجب شعبان ورپسې به رمضان وه خو هغه چې ډېر نږدې راغلی لاس میاشتې مې تېرې کړي دي رب العالمینه اته میاشتې تېرې شوي دي یوه میاشتې رمضان ده دوې میاشتې منځ کې پاتې دي په دوې میاشتې د کومې پاتې دي منځ کې دې ته خو مې ورسوي ډېرې میاشتې تېرې شوي دي نو وجه څه وه چې دا د رحمتونو میاشت ده چې د الله رحمتونه داسې وریږي لکه د باران وریږي موږ الله رب العالمین جل جلاله دغو رحمتونو میاشتې ته راوستو نو ته ټول وایه چې الحمدلله دغه میاشت کې رحمتونو ده خو د هغه چا دپاره چې هغه رحمت ته جولی ونیسي دا میاشت هغه چا دپاره د رحمت ته چې د رحمت ته خپله جولی ونیسي چې رب العالمینه زه تا د رحمت محتاج یم چې کله دعا د الله رب العالمین رحمت ته جولی ونیسي رحمت خو وریږي خو د باندې پاسه نه راشي او که بیا دا د خپله جولی دغه ټایم کې د الله رب العالمین ته نه وي نیولي نو رحمت په کوم ځای نرسوي ته بیا به ته عذاب ورسي ځکه چې ده نه قدري وکړه چې الله رب العالمین طرف نه انعام ملوېدلو د الله تعالی طرف نه ډېرې مهربانۍ کېدلې د الله رب العالمین نه د رحمت باران روان و دا په دغې کې تږه پاتې شو نو دا د مرګ لایق ده چې مړ شي څه هلته ده ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم او خلکو دپاره جبریل اسلام به دعا کړې ده چې رژه په راشي او دا رژې په ډېر وی کې د خپل مغفرت نه وکړي د الله نه نو دا د الله رب العالمین هلاک شي جبریل علیه السلام ویلو دا دعا یې وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل جواب کوي چې آمین خدای دې قبوله کړي دا دعا دا دعا قبوله ده جبریل اسلام دعا خپل طرف نه ده کړې الله یې چې دا دعا وکړه چې د امت ته پته ولګي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت خبر شي په دې باندې جبريل علیہ السلام دعا وکړه بدعا وکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم امین ویلو دا دعا قبوله ده دې وجه نه چې دې میاشتې دا د دې وجې دا به دعا د وکړه چې دا ډېر د قدر والا میاشت ده او ډېر د رحمتونو میاشت ده نو ته په دې ټایم کې چې د رحمت الله رحمت ته محتاج نه یې خو ته ځان محتاج ګڼې نه که نه دی خدای پاک نو یو خدای باندې شکر وکړې
خو دا رحمت موږ څنګه حاصلوو؟ هغه خبره تاسو ته کوم. دویم الله رب العالمین جل جلاله تاسو ته د اول ژا کیسه دې تانګ وي هغه چې دومره ګرمي ده نو څه کوو جیټ میاشت ده ایمې میاشت ده چې داسې ګرمي وي چې د الله رب العالمین غنم په پخوي. الله رب العالمین جل جلاله هغه میاشت تاسو ته د اول د دې ته یخي کې خپل الله رب العالمین خبر د چې یا کی الله دغه یخي او ته اول ریز یخه چې ګبرو نشي د مور حمد تاسو سره فکر مکو او دنیا دی الله رب العالمین چې لوی فضل ده هغه په دنیا کې اتفاق اتحاد ده. د اتفاق او اتحاد داسې یو نعمت ده چې دا نعمتنا چې کوم کور محروم شو هغه ته پاته ولګي چې موږ څه شو چې کوم کور کې به اتفاقی راغله هغه کور کې مسور جوړ شي ځای چې خدای پاک تاسو به کتلي ډېر مونږ داسې وي چې هغه خپله کې کوم کور کې اوسي چې موږ جبل نصیر پسې جوړي چې نه لوړ نشي کس د چې کله خپله کې اختلاف وي بیا هر یی چې خدای پاک د فلکاب کله ورکی د بل چې د فلکاب کله ورکی چې د مخ یی چې د کوټم نشنه وتا ویلي چې د خپل ورته بيزنه شکل سره یی کنه یی بس اویلي چې به اتفاق اختلاف وکړي او چې کله په قوم کې اختلاف وي بیا الله رب العالمین جل بیا د اسرار خپل قوم نه تانګي چې قوم نه کوم بل وتشت خپل قومونه باندې وو انبیاء اسلام ډېر ګران وو. انبیاء اسلام خپل وطن بخوان ورکولو خو ډېر کله کله به واجب نه دوی خپل وطن به پرېږدولو اختلاف به ورکړي جګړې به ورکړي جګړې به ورکړي او چې کوم ملک کې اختلاف راشي ملک کوم کې اختلاف راشي کور نه پاتې کېږي. د ځنه خلک نه پوهه ده د ځنه چې د انګریزانو ویلو چې راو حکومت کارو دا غلطه خبره وه. حکومت یې ونه کړو چې کله تو دا لړاو پالیسي برابر کړې وه چې لړاو حکومت کړو نو هغه نه بعد د الله رب العالمین ټوکړې ټوکړې دا برطانیا په تمامې دنیا باندې تقریبا حکومت چین د په قبضه کې وو پاکستان د په لاندې وو هندوستان پاکستان یو وخت کې دا ټول تقریبا ډېر علاقې جرمن دغه نه علاوه جاپان نور ټول علاقې کبوته کړې خو پالیسي څه وا چې لړاو چې نو کوي خپل کې په ځای و چې خپل بصری وکړه هغه ته پاته نه و هغه ته د الله تعالی قانون پاته نشته موږ د الله تعالی قانون الحمدلله چې تاسو الله تعالی قانون پاته شته د الله تعالی جل جلاله قانون خدای له چل فلاه کسي مشترکونه ته مکسيته ان ربك لبالمرصاد د الله رب العالمین تاسو ته په چوکۍ کې لکسان نوسي ته کسي داسې تاسو ته کسي تاسو هغه نه غافل نه ده تاسو هغه نه خطا کېدان نشئ نه تاسو زړونه نه تاسو ذهنونه نه تاسو وسوسې یو شی د هغه نه لرې نه ده تاسو نو چې کله هغه تاسو ته کسي نو چې کله ته هغه ګوري چې دا بل جنګوي نو بیا الله تعالی دوه جنګوي دوه ختم کړي خدای ته الله تعالی جل جلاله خپل ترتیب ده نو دغه شروع کړله الله رب العالمین جرمن په مسلط کو جګړه کېدا چې نه سره پاکستان پورت شو نه سره هندوستان پورت شو نه سره چین پورت شو ټول بیاونه نن دومره وړي څنګه پورت شو نو چې کله په دنیا کې عوامو په کوم ملک کې د عوامو د حکومت او د ادارو خپله کې اتفاق وي بیا هغې اتفاق نه ډېر لوی خیر وزي نه بیا الله رب العالمین په قوم حفاظت کوي الله رب العالمین جل جلاله د هغه مخ ته ګوري مخ ته بیایي خو چې کله دوی کې اختلاف راشي نو چې کله قومونه په اختلاف لګیا شي په جنګ لګیا شي بیا څه شي بیا په ملک کې ټوکړي شي تاوان وکړي نو دې وجې نه ډېر د الله تعالی فضل و کرم وشو چې شکر الحمدلله
چې دې ځلې د موږ رضا ټولې دنیا کې واشوه تش پاکستان کې نه سعودي عرب امریکا چې چېرته کې مسلمان دي ټولو الله رب العالمین جل جلاله یوه رضا کړه وچ الحمدلله اوس خوند یې وکړو که نه یې وکړو د اختلاف خوند کوي که اتفاق خوند کوي خبره تاسو ته تپوس تاسو ته اوس کوم زه لږ غلی سړی که تکلیف کې اوسي لږ غلی سړی لږ غلی داسې وکړي چې خپل ځان مرسته کړي بل مخته کړي خو چې اتفاق خپله کې راشي هغې چې کوم خوند ده دیني خوند یې خپل ده دنیوي خوند یې خپل ده تاسو ته معلومه ده چې پښتانه خو ښه خلک ده غوسناک خلک ده چې کله زموږ رضا وي ټوله رضا په دې موږ تېره کړو چې د فلانکي رضا ټیک وایي فلانکي غلطه غیبت کوو نو دا غیبت تاسو خبر یې چې هسې د غیبت ګناه ده بې دیندارو خلکو غیبت کول دا زیاته ګناه ده بې ملیانو غوښې خوړل چې ملیانو غیبت کوي دا د بله غوټه پسې پوسه راوړه خبره خو چې کله د علماو خپله کې اختلاف وي یا قوم خپله کې مختلف وي نو بیا د قوم بیا غیبت کوي نو دا ټوله رضا غریب په غیبت تېره کړي نفلونه کوي تهجدونه کوي خو غوسه یې راغله ده چې فلانکي چې کوم دا که نه فلانکي غلطي وکړه بل چې فلانکي غلطي وکړه دا غوسه یې راغله بیا کله کله پسې شور فساد کوي پسې دا بله غلط پسې عبادت مو کمزوره کړو خراب مو کړو بیا چې کله چا څه ګټلي وي چې چا څه ګټلي وي ګټه یې کړې وي نو هغه ګټې کې هغه به څه کوي چې کوم څه یې ګټلي دي د شیطان دا ترتیب ده چې د ګټه یې خطا کړه دا د شیطان عجیب یو هغه ده لکه څنګه د یهودو دا ترتیب ده چې لږ غلی څوک قوت پیدا کړي بیا قوت ختم کړي چې داسې چې د قوت پیدا شوي ته خو بیا ورته داسې ډول کېږدوي چې ټول قوت ګډ کړي ډز به دې ته واچوي تاسو ګورئ زموږ ډېر تکړه مسلمان دي تکړه خلک ده تکړه قوت والا خلک ده او نن طاقت ځای ته کړي خلک جامع کړي ځان سره ملګري جامع کړي یا حکومتونه داسې تکړه شي کله کله ډېر بندوبست جوړ کړي هغوی یې ولګي هغوی ته داسې تلیار جوړه کړي چې دغو خلکو د قوت د قوت د استعمالولو چې موږ به د استعمال نه کړي مخکې ختم شي نو شیطان داسې کوي چې په دې میاشتې کې زموږ کوم قوت چې مو کړی عبادت مو کړی روژې مو نیولې وي ذکر مو کړی تلاوت مو کړی او څه یې په غوسه ورته لرې کړو او چې کوم څه لږ درته پاتې شوي وو به عید مو کار وشي به عید کې اختلاف وي غریږ چې کوم دغه بل وایي چې غریږ شور عوامو لګولی عوام څنګه شور لګولی چې اوس چې روژې شوي دي اوس موږ ته بید راولی چې چېرته نه وي زه پسې دا وایي چې ما مو خوړلې ده یوه څه ته کامه ده په 28 درته وکړه خو چې د روژې نه مو خلاص بیا داسې شور لګولی وي چې بلوی چې خدای پاک غوښې کوله چې ته وکړه یوازې وخوري چې د خولې خیري ته راشي هغه غریب مجبور کړي او چې کوم خلک چې به کله عید ختم شي څوک مخته عید وکړي څوک وروسته عید وکړي بیا شیطان ته مقام میلاو شي څوک یې چې د شیطانونو رضا عید کې نیولې ده څوک یې چې څه دی دا چې کوم ده په رضا یې وخوړله په څه ځای کې په څه ځای کې عید وکړو خدای تبارک او تعالی داسې هغه بل چې خدای تبارک وګوره عید کې رضا نیسي حالانکه مسله یاد لري خطا انسان نه کېږي خطایي کېږي خبرې پوه شوې هغه رژیم محتاج چې تا ته پاتې وي چې عید ده خو انسان مسلسل رژیم نیسي مسلسل عید په راغلو هغه ته خوند نه ورکوي چې زه اوس د رژیم ماته کړم زه د خلک چې د ترتیب یې نیولی وي همیشه رژیم نیسي هغه رضا چې کومه تا ته پاتې وي چې نن تا ته یقین وي چې نن عید ده او ته یې قصدن رضا نیسي نو هغه مکروه ده څه ده زیات به زیات څه ده مکروه ده او شیطان رضا نیولي هغې مطلب دا ده
چې شیطان یې چې الله رب العالمین خلقو چې کوم دا وګوره رژې ونیولې جنت ته روان دي مو محنت وکړو چې جنت ته لاړ شي تو به وبسرې معاف شو نن زه چې کار نه خورم بوکر ټول کوي رژه نه وي خبرې کوی شوې بوکر ټول بل شی ده رژه بل شی ده دونه کې فرق ده نو دا غیبتونه بیا دوې میاشتې موږ غیبات کوو دوې میاشتې میاشت چکه وه میاشت ټیټه وه میاشت داسې وه بیا داسې وه نو دا الله رب العالمین دا غیبتونه موږ خلاص کړو او دا شکر مقام دا که مقام د رښتیا یې وایي چې الحمدلله په دې وایي چې الحمدلله رب العالمین همیشه د موږ مسلمان په اتفاق اتحاد لري او که بیا کله کله داسې وي چې نور ځینې کې بیا که وي خدای پاک رب العالمین د پاکستان او خلافت ټول خدای په اتفاق اتحاد لري الله رب العالمین جل جلاله قومونه په اتفاق لري چې دې کې چا ستړي کړي چا خپل نفس باندې پښه لګولي ټول ته الله رب العالمین چا دعاګانې کړي ټول ته الله رب العالمین اجر یې ورکړي ډبل اجر یې نو الحمدلله دا لوی د نعمتونو ډکه میاشت ده خو چې موږ د نعمتونو ډکه کړو الله رب العالمین ټول انتظامات موږ ته کړي دي چې موږ ته یې راکول وله او بیا ورپسې دوست ته موږ الله رب العالمین راوستو ما ته پاته ده تاسو ته پاته ده چې کور نه وتل په دې رژې کې ډېر زیات مشکل ده رژې کې خلک کور ته ځان رسوي او رژې کې سفر کې الله تعالی رژه معاف کوي چې بیا کور کې ولره ځکه چې کور کې اسانه ده هغه کې چتني میلوېږي هغه کې اچار میلوېږي هغه کې تو خپل طبیعت شوینه میلوېږي هغه کې بیا رژه ونیسه هغه کې شاده چې په سفر لاړ شي خیر دی بیا پوه شي د بلې په بل ټیم کې ونیسه خو په کور کې ونیسه چې ته کې ونیسه کور کې ونیسه یعنې کور پرېږدل دومره مشکل خبره ده چې ته الله رب العالمین رژه معاف کړه او ته رژې ته دلته راغلی چې زه به د خپل ذهن دې حفاظت وکړم لږ غم نن سترګو خپل سترګو حفاظت به وکړم چې کلي کې وم بیا مې جګاړو نه خوله نه درېږي نه جګاړ نه ځان مانع کړ خبر نه مې خوله نه درېږي خبر نه مې ځان مانع کړ نو دا ټول د دې تاسو ته چې تاسو ته راغلئ دا ډېر مبارک خلک ډېر مبارک خلک ده تاسو ته الله رب العالمین جل جلاله دا مبارک تاسو وایئ چې امین او دې مازدیګري په دې مازدیګر کې زموږ کربغي ولا ډېر دوست ترسي او ځنګل ترسي او دې ته تلل دوابې ته تلل اسان دي ځکه چې سیخه لار لوړه ده ګوډې سیخ سي روان وي ګوډه سا ګوډې سي دوابې ته تلل اسان دي خو دسته کربوغي ته د جامع ذکریه تر تلل ګران دي ځکه چې ټریفک نشته چا خپل ګوډه غیبر نیوله ده چا چاته سوال کړی چې مو بوزه او څوک هغه د کربوغي اقصا روان ده خو زه کېدای چې د یو مازدیګر خو به زه نن د خپل حفاظت وکړم د مازدیګر ټایم دی د موږ د مازو ټایم ده کوم ټایم ده چې په سکوټر مې سپاره شو ډېر کوم هغه ځای ته لاړ شو څه ده دا موږ داسې وخت ده چې دا موږ دا په دې کې ځای کوو خو د کوم خلک چې راشي د مقصد دا وي چې د نن د وخت به قیمتي کړو دا ډېر قیمتي حال ده الله رب العالمین دا ټولو ته دا موږ ته د شکر توفیق راکړي خبره به دی درود شریف وایه الله مثلا محترمو د رژه الله رب العالمین صرف موږ نه ده فرض کړې په تمامو قومونو دا فرض وه په تمامو امتونو باندې د رژې په فرق به و چا کې پشرما به و سحري چا کې نه و خو نوره رژه څه ده دا سبعي نه مغربه پورې دا څه ده دا رژه به وه الله رب العالمین فرمایي چې د رژه تاسو مسلمان ونه یې چې موږ پرې کړې ده خو موږ یې تکلیف ورچولی ده څو ورځې دي لسو میاشتو کې په کال کې میاشت څومره وي لږه ده که ډېره ده په کال کې یوه میاشت ایام معدودات الله تعالی ته وایي چې د کال په مقابلې کې دا خو څو ورځې دي دا د شي تېری کړي دا الله رب العالمین موږ فرض کړې ده په مخکې خلکو فرض کړې ده الله تعالی ته واجه شي د تاسو باندې ویلې مو فرض کړې ده چې تاسو نوارې مو ته په کار نرسي چې تاسو نوار وې زه چې وګوره څنګه بوکرټال پکړه ده ګوره الله رب العالمین تاسو داسې حاکم نه ده چې ظالم حاکم ده چې وچ پوچه جیل ته واچوه وچ پوچه تکلیف یې ورسوه وچ پوچه